بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول کلاس سټوډنټانو یا ماشومانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 के मुताबिक اردو بک کې مونږه یو څو سبق ویلو، تقریبا 15 نمبر سبق مونږ ویلو. نن به راځو 15 نمبر سبق به شروع کوو. شپږم دا مونږ ویلو وایو بنن پیج نمبر 10 او شپږم نمبر سبق ته ګوره. دو حرفی ارکان حرف پلس ردیف واو. دو حرفی ارکان دی او کوم حرف چې دی هغه سره سره راځي ردیف واو برازي. ردیف می تاسو ویلو اخر کې چې کوم ټکی راشي او هغه ټول ټکی هغه ټول کې به یو شان راځي، یو شان आवाज ورکړي، هغه ته ردیف وایي. نو د دې په اخر کې اوس راځي کوم یو ټکی چې موږ لیکو لاندې وایو هغه په اخر کې به واو راځي. ٹھیک ده؟ لکه دلته ګوره لام واو او ټی الف. لام واو ځان له ټکی دی، ټی الف ځان لا. نو لام واو دا یو ځای کړی دی، لو شو. ٹھیک شو. او ټی الف نو ګوره ټی الف دا ګوره ټا شو. نو لو ټا خیال دی. نو دې څه جوړ شو؟ لوټا. دا لوټا ده. اوس به دا داسې یو ځای کوو او اخر کې به کوم واو ردیف چې راځي هغه ټولو کې به دا استعمالیږي، اخر کې به واو راځي. الف دی او واو دی، بیا الف دی واو دی، الف دی واو دی. نو ګوره چې کله جدا جدا وي داسې دا ټول دا جدا جدا وي، بیا چې کله یو ځای کې داسې وي او څه ټکی ته جوړ شي هغه بیا دا وي. او شو ګوره او او او. با دی واو دی، با دی واو دی او با دی واو. بو بو ګوره اخر کې به دا आवाज باسي ښه بو. با ها دا واو دی، با ها واو، با ها واو بو. دا دواړه یو شان ویل کیږي. ٹھیک ده؟ خو دا چې دا د اردو حروف دي، الفاظ دي او دغه د عربی خپل ټکي دي. لکه اوس دې کې دام ویل کیږي بو او دام ویل کیږي بو. ٹھیک ده؟ دې کې د چشم هیر راغلی ده. پا واو دا ګوره پا واو نو پو پو. بیا پا ها واو او دلته به جوړه استعمال شي، دلته څه ټکی ته جوړ شي پو. دا به هم دا شان وایي ښه. تا واو تا واو او تا واو تو تو. دا جدا جدا به داسې وي چې کله یو ځای کې بیا به دا ټکی ته جوړ شي. تا ها واو تا ها واو او تا ها واو تو. ټی دا واو دی ګوره ټو ټو. بیا سره ټی ها واو ټو ټو. دا دواړه یو شان ویل کیږي ښه. او صرف دې کې د چشم هیر راغلی ده، نو دا سایلنت لیټرز دې ته ویلی شي. سا واو دی سا واو سو. جیم واو ګوره جو. جیم ها واو جو. چی واو چو. چی ها واو چو. ها واو هو. خا واو خو. ګوره داسې جوړیږي ښه. جدا جدا به داسې لیکي او چې کله یو ځای شي هغه دا ټکي ته جوړ شي. دال واو دو ګوره دو. دال هی دال ها دو. دال ها واو دو. دال واو دو. دال ها واو دو. زال واو زو. را واو رو. را ها واو رو. را ها واو رو. لا واو لو. لا ها واو لو. زا واو زو. ژا واو ژو. ٹھیک شو کنه؟ سین واو سو. شین واو شو. سواد واو سو. ګوره دا ټول به دا شان وایي. دلته به جدا جدا چی داسې به راځي چې کله یو ځای کېږي ګوره دا ځان له ټکی شو دا ځان له شو، او چې کله څه ته جوړ شي کوم ټکی ته جوړ شي نو هغه دا دی. نیکسټ پیج ته ګورئ. پیج نمبر 11 ورپسې ګوره زواد واو زو. توا واو تو. زوی واو زوا واو زو. عین واو او. عین واو او. فا واو فو. قاف واو قو. کاف واو کو. کاف ها واو کو. گاف واو گو. گاف ها واو گو. لام واو لو. لو خیال دی. لام ها واو لو. میم واو مو. میم ها واو مو. نون واو نو. نون ها واو نو. واو واو وو. ها واو هو. یا واو یو. یا واو یو. ٹھیک شو. دا دو حروف الفاظو او ردیف پلس اخر کې سو واو. د دې ټولو په اخر کې واو راغلی، دا به تاسو د حساب سره وایي. ٹھیک شو. دین علاوہ دا لاندې کوم لیکل شوي دي ګوره. لفظ بابا کی طرح لوٹا ہمارے ماحول کا لفظ ہے جس کے پہلے رکن لام وہ میں حرف صحیح کے ساتھ اور علت جزا जुड़ा है, इस वजह से तलफ़ुज़ लाम की बजाय लो बन गया है. इस पूरे सफ़े पर हर लफ्ज़ जो
लो या रुकन ओ लो की तरह बोला जाएगा। हर कॉलम का तीसरा मुकम्मल लफ्ज रुकन बगैर जोड़े के पढ़ाए सिखाए पढ़ने को कहे। लिखाई में ऐसे हरूफ के हाके दिए हैं जिन्हें ऊपर से नीचे खींचा जाता है। अगले असबाब में आने वाले इस नमूने असल हरूफ तहज्जी लिखने में काम आएंगे। इन्हें लिखाई से पहले की मश्क कहा जाता है। ठीक शो دا تاسو ویلي د دې تاسو لاندې مشق وکړئ چې کوم الفاظ وي د لاندې نه بره راخلل کیږي. تاسو به دا کرښې لاینز درکړي دي دې کې تاسو لیکلی شئ. خپل پریکټس په دې وکړئ. صحیح ده چې پریکټس هم پې وشي. نیکسټ پیج ته راځو. پیج نمبر 12 ته اوس راځي. ګوره سبق نمبر 7 د حروف ارکان حرف پلس ردیف یې هماغه د حروف ارکان دي او حرف ته او ردیف سره سره راغلی اخر کې به یې راغلی. ټیک ده د هر یو ټکي په اخر کې به یې راځي. لکه دلته اوس ګورئ ګاپ واو دی ګو شو او با ها یې. نو ګوره ګاپ واو ګو او با ها یې بي. نو څه دې جوړ شو ګو بي. دا ګوپي دی که نه نو چې ورته وایي ګوپي. ٹھیک ده. اوس دلته ګورئ الف یې نو دې څه جوړ شو ای خیال ده با یې بي. دا بس ټول بي وي هغې کې واو راتلو که نه دې کې به اوس یې ټولو کې راځي نو دې ته ردیف وایي. ها با ها یې بي پا یې پي پا ها یې پي تا یې ټي تا ها یې ټي تا یې ټي یې ټي ټي ها یې ټي سا یې سی جیم یې جی جیم ها یې جی چی یې چی یې ګوره چی چی ها یې چی. دا دواړه ټول داسې دي. ها جدا جدا به داسې راځي چې کوم ټکي یو ځای شي هغه دا دي او څه چې جوړ شي کوم نوم چې راځي هغه به دا وي. ها یې هی ها یې خي دال یې دی دال ها یې دی دال یې ډي دال ها یې ډي زا یې زی را یې ری را ها یې ری ړې یې ړي ړې ها یې ړي زا یې زی ژا یې ژا ژي. ٹھیک شو ژا یې ژي. نیکسټ پیج ته ګورئ. پیج نمبر 13 ته ګوره. سین یې سی سی شین یې شي صاد یې سی دواد یې دوی اخر کې به دا یې ورسره وایي. طوا یې توی زوا یې زوی عین یې ای عین یې ای فا یې فی قاف یې قی کاف یې کی کاف ها یې کی گاف یې گی گاف ها یې گی لام یې لی لام ها یې لی میم یې می میم ها یې می نون یې نی نون ها یې نی واو یې وی ها یې هی حمزه یې دې ته یې وایي. ٹھیک ده. نو دا هغه دو حرف الفاظو دے کی آخر کی یہ استعمال شے ہوا. لفظ گوبھی کی بھی میں یہ کی آواز موجود ہے جنہیں ٹھیک شو دا مون تاسو پڑھاو کوي او کوم ټکی چې تاسو به د دې د تلاندې پریکټیس وکړئ چې دا به څنګه لیکي. تاسو یو څو ټکي دین راواخلئ او دا شان دی لاین کې ولیکئ چې تاسو پریکټیس پی وشي. ٹھیک شو امید لرم تاسو به دې ځای پورې پوه شئ وي. ان شاء الله بل ویډیو کې به کوم سبق نمبر 8 چې دی دا به تاسو لدرکو ورپسې 9 نمبر سبق زموږ ویډیو سره ترسي. موږ لرا کې اجازه. الله حافظ.